اوس موږ سره دویم نمبر چې کوم ریسپیریشن دی هغه موږ سره ایروبیک ریسپیریشن ایروبیک ریسپیریشن اوس دا موږ سره ان ایروبیک ریسپیریشن باندې موږ سره د اکسیجن ضرورت نه ډیره کم انرژي به جوړیدا ٹھیک ده په مایکرو آرګن کې کېده او په مسل سیل اف د هیومن کلنا کله به کېده اوس ایروبیک ریسپیریشن سره اگر ان د پریزنس اف اکسیجن دا موږ سره د اکسیجن په موجودګي کې کیږي ٹھیک ده چې باندې کې موږ سره اکسیجن موجودي او بل د اکسیجن دا خاصیت دی چې اکیول کار کوي دا موږ سره د دې چې د سوځیدو پراپرټي ډیره زیاته دا یو شی سوځي کمپلیټلی ٹھیک ده نو دلته موږ سره اکسیجن موجود دی چې کوم خوراک دی ارګینیک فود دی هغه مکمل بریک ډاون کیږي مکمل بسوځي مکمل به انرژي خارجي لہذا ان فود مالیکول کمپلیټلی بریکس انټو کاربن ډای اکساید از ټو ان های اماونت اف انرژي ریلیز نو په دې کې بل چلو شي چې کوم د اکسیجن موجودګي کې چې کوم خوراک ماتيږي نو هغه کمپلیټلی موږ سره مات شي چې کاربن ډای اکساید به ریلیز کی واټر به ریلیز کی او های اماونت اف سشي به ریلیز کی انرژي به ریلیز کی په چې کله موږ سره اکسیجن موجود وي دا از فیول کار ورکوي او چې کوم موږ سره خوراک دی دا غي بریک ډاون کمپلیټلی کیږي هغه په مزه سره به خوراک مکمل ماتيږي او کاربن ډای اکساید به جوړي واټر به جوړي او های اماونت انرژي به جوړي اوس راځي دا ماده د جرنل ریاکشن لیکل دا موږ سره یو ګلوکوز مالیکول C6H12O6 او د سره چې کله اکسیجن یو د شو نو دا څه ته بدل شو کاربن ډای اکساید ته واټر ته او 36 ATP ته بدل شو څومره انرژي راکړل دلته 2 ATP دا دلته 36 ATP او اصل کې موږ سره ټوټل ATP دلته 38 راځي خو دوه به موږ سره په ګلایکالیسیس کې یوز کیږي هغه ساس په لیول خبره نه ان شاء الله په سیکنډ ایئر کې او په فرست ایئر کې به هغه تاسوبه ٹھیک ده اوس موږ سره ایروبیک ریسپیریشن په درې سټیپ باندې کیږي ګلایکالیسیس کرب سایکل او بل موږ سره الکترون ترانسپورت چینج ایروبیک ریسپیریشن موږ سره په دې سټیپ کې کیږي یو ته شي چې ګلایکالیسیس بل څه شي کرب سایکل او بل څه شي الکترون ترانسپورت چینج نو اوس راشي ګلایکالیسیس ته ویل شي څنګه چې موږ دلته ګلایکالیسیس چې موږ سره په ان ایروبیک ریسپیریشن کې کیږي او دلته هم موږ سره کیږي نو اصل کې د ګلایکو مطلب دی ګلوکوز نه دی لایس مطلب سپلیټینګ چې باندې موږ سره ګلوکوز مالیکول څخه ماتي کی ډیوایډ کیږي نو که تاسو دلته سوچ کې دلته هم تک خبره وا چې دلته موږ سره ګلوکوز مالیکول سره بدلېږي پایرویک ایسید ته بدلېږي دلته هم تک خبره ده چې کوم ګلوکوز مالیکول دی موږ سره بریک ډاون کیږي دا موږ سره ماتيږي نو لہذا څه کیږي one glucose molecule break down into two molecule of pyruvic acid اخر خبره دلته چې کوم هوا چې باندې کوم سره یو ګلوکوز مالیکول موږ سره بدل شي two molecule of the pyruvic acid بدل شي اخر سیم سټپ ته دلته دا موږ سره کوم ځکه په سایټوپلازم کې دلته په سایټوپلازم کې کیږي دا نیټ ګین 2 ATP ایروبیک ریسپیریشن کې موږ ګلایکالیسیس کې موږ سره نیټ ګین ATP سره 2 راځي دلته موږ سره 2 راځي common step both in aerobic and in anaerobic and aerobic دا موږ سره په anaerobic او aerobic کې څه common step دی already ما دې تاسو ته بحث وکړو دویم نمبر step چې هغه موږ سره کرب سایکل نو کرب سایکل موږ سره برټش یو ساينټیسټ د انګلند د برتانی د انګلستان یو ساينټیسټ برټش هغه وخت ورته برټش وی دا هغه نوم څه سر هانس کرب نوم سو نوم سره سر هانس کرب نوم هغه موږ سره کرب سایکل ډیسکور کړو لہذا دې د ځکه ویل شي چې کرب سایکل ورته ویل شي دا کرب سایکل چې دا موږ سره کوم ځای کې په مایټوکانډریا کې کیږي ٹھیک شو دا موږ سره په سایټوپلازم کې کیږي دا موږ سره کیږي مایټوکانډریا کې کیږي ځکه موږ په چپټر نمبر 4 کې په مایټوکانډریا باره کې موږ خبره کړو غواړم مایټوکانډریا از د پاور هاوس اف د سیل پاور هاوس اف د سیل موږ دې ځکه ویل چې بلکې موږ سره کرب سایکل کیږي ایروبیک ریسپیریشن کیږي او په دې کې های اماونت اف څه جوړیږي انرژي موږ سره جوړیږي نو لکه په دغه لحاظ باندې موږ مایټوکانډریا ته چې پاور هاوس اف د سیل موږ ورته شو نور مکمل د مایټوکانډریا کوم سټرکچر دی فنکشن دی د دې کوم کمپوزیشن دی هغه موږ په چپټر نمبر 4 کې څه کړل بیان کړی دی ها بیفور کرب سایکل pyruvic acid change into two carbon molecule acetyl coenzyme A خو صرف یو خبر وره دا 9 په لیور باندې صرف چې کله هم دا ګلوکوز موږ سره pyruvic acid ته بدل شي پکار خدا سره رجدادي اوس څه د کرب سایکل ته وځي خو نه دا کرب سایکل نه مخکې د یو انټرمیډیټ سټیپ بل لازم امینس کې سټیپ بل لازم چې هغه د انټرمیډیټ سټیپ چې په دې کې موږ سره دا pyruvic acid چې دا pyruvic acid موږ سره بدل شي 2 کاربن مالیکول ته بدل شي 2 کاربن اوس ګوره یو خبره ده موږ سره ګلوکوز چې دی ګلوکوز دا موږ سره 6 کاربن دی ٹھیک شو pyruvic acid چې دا موږ سره 3 کاربن دی ٹھیک شو او ایسیټایل کو انزایم A دا موږ سره 2 کاربن دی ٹھیک ده یو خبره یاد ساتئ چې موږ سره ګلوکوز سره 6 کاربن دی C6H12O6 pyruvic acid 2 کاربن دی 3 کاربن دی ګوره دلته ما لیکل فارمولا C3H4O3 او ایسیټایل کو انزایم A موږ سره 2 کاربن دی 2 کاربن دی نو لہذا دلته کوم موږ سره 3 کاربن مالیکول pyruvic acid دی دا سره 3 کاربن ٹھیک ہے نو دا
دلته موږ سره څه ته بدل شي 2 کاربن مالیکول اسیټایل کو انزایم ته بدل شي خو لا کرب سایکل نه مخکې ٹھیک شو د انټرمیډیټ سټیپ ورته شي او دا غینه پس د اسیټایل کو انزایم څه ته ور انټر شي مایټوکاندریا ته ور انټر شي کرب سایکل ته ور انټر شي نو بیا موږ سره څه کیږي سیریز اف ریاکشن اسیټایل کو انزایم اے دا اسیټایل کو انزایم اے شارټ کټ دس لیکل کیږي ٹھیک دا اکسیډایز ان ریلیز کاربن ډای اکساید نو بیا موږ سره په مایټوکاندریا کې په کرب سایکل کې سیریز اف ریاکشن کیږي اوس هغه ان شاء الله تعالی په فزیکي په لیول به وي او د اساس په لیول نه دي نه په لیول نه دي ځان له کنفیوژن ما جوړوي او که څوک هم غراځي بیا کمنټ کوي ٹھیک ده نو دلته موږ سره چې کوم اسیټایل کو انزایم اے دی 2 کاربن کمپاوند دی پایروکي سند دا څه بدل شو اسیټایل کو انزایم اے تا ټیک شو نو دا موږ سره سیریز اف ریاکشن دا موږ سره عرب ته څه کیږي اکسیډایز کیږي کمپلیټ اکسیډایز کیږي د دې سره اکسیجن یوز کیږي او څه شی جوړي موږ سره کاربن ډای اکساید ریلیز کوي ټیک شو او څه شی جوړي هاي اماونت اف اي ټي پی به جوړيږي خو په دغه دوران کې موږ سره کوئی انزایم دی ان ای ډی ابل کو انزایم اف ای ډی ٹھیک شو دا ان ای ډی کو انزایم او اف ای ډی کو انزایم دا موږ سره ریډیوس شي څه دا ان ای ډی ایچ دا او سره اف ای ډی ایچ دا نو دلته موږ سره په کرب سایکل کې بعد څو خبرې کیږي درې خبرې وکړي هغه درې خبرې دي چې ټول پیرنې کار به خدا اوسي د کرب سایکل نه شروع کیدو نه مخکې چې کوم موږ سره 3 کاربن کمپاوند چې کوم پایروکي اسید دی هغه په انټرمیډیټ سټیپ کې څه بدل شي 2 کاربن چې کوم مالیکول اسیټایل کو انزایم ای هغه ته بدل شي هغه نه پس به کرب سایکل ته انټر شي چې کرب سایکل ته انټر شي نو اولنې سټیپ راکېږي چې دا هم کمپلیټلی سیریز اف ریاکشن کې دا وڅ کېږي موږ سره اکسیډایز کېږي ټیک شو او په دغه دوران موږ سره څه خارجيږي کاربن ډای اکساید او هاي اماونت اف انرژي به جوړيږي اي ټي پی به جوړيږي یو دا شو چې اسیټایل کو انزایم په مخه اکسیډایز کیږي دویم نمبر کار دا شو کاربن ډای اکساید جوړیږي دریم نمبر کار دا شو چې موږ سره څه جوړیږي اچ بي به جوړیږي خو د دې سره سره چې کوم موږ سره کو انزایم دی ان ای ډی او بل موږ سره اف ای ډی د دې به هم موږ سره کیږي ریډکشن دا موږ سره ریډیوس کیږي څه دا ان ای ډی ایچ دا او څه دا بل اف ای ډی ایچ دا ټیک شو اوس دا مین پوینټ دی ځکه چې بیا موږ کله الکترون ترانسپورت چینج وو نو هغه کې موږ سره به ټول کار مو ورته نه اخلو ان ای ډی ایچ نه به اخلو او بل به څه نه اخلو اف ای ډی ایچ نه به اخلو بیا چې موږ سره الکترون ترانسپورت چینج کې کومه انرژي ریلیز کیږي نو هغه موږ بیا د ان ای ډی ایچ او د اف ای ډی ایچ د مدد سره موږ حاصلو هغه به موږ چل حل دیو نو موږ له بدا ان ای ډی ایچ او اف ای ډی ایچ څه په کار راځي الکترون ترانسپورت چینج کو په کار راځي پوه نو امید لرم ښه اوس به چې الکترون ترانسپورت چینج ویو نو دلته راشه په کرب سایکل کې موږ سره څو خبرې وشي په کرب سایکل کې موږ سره دا خبرې وشي چې کوم موږ سره اسیټایل کو انزایم ا هغه څه شو اکسیډایز شو څه شو موږ سره اکسیډایز شو یو کار وشو دویم نمبر خبره څه جوړ شو کاربن ډای اکساید جوړ شو دریم نمبر خبره څه جوړ شو اي ټي پی جوړ شو او څلورم نمبر خبره دا چې کوم ان ای ډی او سره اف ای ډی دا څه ته بدل شو ان ای ډی ایچ ته بدل شو او بل څه ته بدل شو اف ای ډی څه ته بدل شو اف ای ډی ایچ ته بدل شو او دا ان ای ډی اف ای ډی ایچ دا موږ سره په څه په کار راځي الکترون ترانسپورت چینج کو په کار راځي نو اوس راځي الکترون ترانسپورت چینج ویو الکترون ترانسپورت چینج چونکه موږ د کلاس 9 بایولوژي لیکچر موږ ډیلیور کوو لہذا نن چې کوم لیکچر دا هغه هم بالکل د لاین په لیول باندې دلته موږ سره څه کېږي لاست سټیپ اف ایروبیک ریسپیریشن او دې خبره خدای ځکه چې دا موږ سره د ایروبیک ریسپیریشن اخرنی سټیپ دی تر مخکې چې کوم ګلیکالیسیس شو کرپسیکل شو هغه کې موږ دا خبره وکړه چې ګلیکالیسیس کې موږ سره ګلوکوز چې هغه 2 پایروکي اسید بدل شو هغه کې موږ سره 4 اي ټي پی جوړیږي خو نت کې موږ سره 2 اي ټي پی راتله دوه حالت یو شی الریډي موږ ډیسکس کړل بیا موږ وی چې کوم موږ سره 2 پایروکي اسید مالیکول جوړ شو دا موږ سره کرپسیکل دي خو دا غي نه مخکې انټرمیډیټ سټیپ ببل کیږي چې هغه کې موږ سره دا 2 پایروک اسید موږ سره اسیټایل کو انزایم ا ته کنورټ کیږي دا غي نه پس موږ سره په مایټوکاندریا کې فردر کرب سایکل کیږي ټیک ده نو هغه کې به موږ سره هم فردر د اسیټایل کو انزایم اکسیډیشن او شو په هغه ټیم کې موږ سره انرژي جوړه شو دې کې موږ سره څه کیږي اکسیډیشن اف ان ای ډی ایچ and اف ای ډی ایچ by using of oxygen په دې کې موږ سره د ان ای ډی ایچ او د اف ای ډی ایچ په کې اکسیډیشن کیږي که تاسو ته یاد الریډي موږ په کرب سایکل کې دا خبره کړو چې کله موږ سره د اسیټایل کو انزایم اکسیډیشن کیده او انرژي جوړیدل نو په دغه دوران کې موږ سره چې دا دوه کو انزایم ان ای ډی او اف ای ډی هغه وخت موږ سره ان ای ډی او بل اف ای ډی په دغه دوران کې موږ سره د 200 شو ریډکشن شو دلته موږ سره ان ای ډی څه ته بدل شو ان ای ډی ایچ ته بدل شو څه ته بدل شو ان ای ډی ایچ ته او اف ای ډی څه ته بدل شو
اف ای ډي ایچ ته بدل شو او دغه خبره ما په هغه ټیم باندې کړو چې دغه ان ای ډي ایچ او دغه اف ای ډي ایچ چې دی دا موږ ان شاء الله تعالی په الکترون ترانسپورت چین کې موږ نظر راکړي لاس راکړي او نور انرژي به موږ سره چې کوم ان ای ډي ایچ او اف ای ډي ایچ دا غي د اکسیډیشن په وجه به موږ سره جوړیږي ټیک ده څنګه چل کیږي چې کوم موږ سره دا ان ای ډي ایچ او اف ای ډي ایچ دی د دې نه به دوه الکترون ریلیز شي دا ان ای ډي ایچ او اف ای ډي ایچ د دې دوه الکترون ریلیز شو ټیک شو اوس دا دوه الکترون چې موږ سره ریلیز شي these electron travel through a series of electron carrier called cytochrome using energy which are using to produce ATP from ADP and the phosphate په دغه دوران کې چې کوم موږ سره د NADH او FADH د دوه الکترون موږ سره ریلیز شي دا به موږ سره ټریولینګ شروع شي through series of electron acceptor یا through series of electron carrier هغه من به روانه او هغه کیریئر او هغه اکسپټر ته موږ څنګه ویل شو خاص کوم ویل شو چې هغه موږ ویل شو سایټوکروم ان شاء الله تعالی په اف سی په لیول موږ دا به سایټوکروم په ډیټیل باندې ویو سایټوکروم موږ سره څه شي او کوم سایټوکروم باندې کې استعماليږي کوم الکترون کیریئر باندې کې استعماليږي دغه دوه الکترون چې موږ سره د ان ډي ایچ او د اف ډي ایچ نه ریلیز شو دا موږ سره سیریز اف الکترون کیریئر باندې هغه د موږ ویل شو سایټوکروم یو سایټوکروم نه بل ته د بل نه بل ته دغه خیالو کې په پروتو سیستم 1 او 2 کې موږ دا خبره کړو کله چې موږ فوټوسنتھیسس کوو نو الته موږ دا خبره کړو خو الته سچويشن بدل او دلته سچويشن بدل دی دلته موږ سره ریسپیریشن دی الته موږ سره فوټوسنتھیسس نو دلته موږ سره سایټوکروم ډیفرنٹ کیدی شي الته هم موږ سره کیدی شي د دې ډیفرنٹ کیدی شي خو کله ان شاء الله د اف سی په لیول زو به ان شاء الله په ډیټیل باندې وو نو دلته موږ سره سایټوکروم چې دی هغه د الکترون ایکسپټ کوي د الکترون کیری کوي د یو نه بل ته نه بل ته په دغه دوران کې چې کوم د دوه الکترون موږ سره روانو دا موږ سره لوز انرژي نو هلته که پروتو سیستم 1 او 2 کې خبره وکړي کنه فوټوسنتھیسس موږ وینو الته موږ دغه خبره کړو چې کله دا الکترون یو سایټوکروم نه بل ته نو په دغه ټیم انرژي څه کوي لاس کوي چې انرژي لاس کوي نو دغه انرژي چې کوم لاس نو دا موږ سره پس کې پکار راځي دا موږ سره شي جوړي اي ټي پی جوړي څه شي جوړي موږ سره اي ټي پی جوړي د څه نه د اي ډي پی نه او سره د فاسفیټ نه مطلب دا چې د اي ډي پی سره څه یو ځکه فاسفیټ یو ځکه څه یو ځکه فاسفیټ یو ځکه نو په دغه دوران کې موږ سره نو اصل کې خبره سره چې د ان ای ډي ایچ او د اف ای ډي ایچ د اکسیډیشن په وجه باندې د دې چې کوم الکترون ودره هغه د انرژي په وجه باندې موږ سره دلته بل انرژي جوړیږي چې څه جوړیږي اي ټي پی جوړیږي دغه انرژي چې دوه لاس کوي دغه لاس انرژي موږ سره د اي ډي پی او فاسفیټ یو ځکه او څه جوړي موږ سره اي ټي پی جوړي موږ سره او الټیمیټلی په اخر کې موږ سره دا دوه الکترون چې کوم موږ سره لشي دا څوک ایکسپټ کی اکسیجن ایکسپټ کی اکسیجن موږ سره دغه په کار راغی چې اخر کې الکترون موږ سره څوک ایکسپټ کی اکسیجن ایکسپټ کی په دغه دوران کې چې کوم سره الکترون ترانسپورت چین په دغه دوران کې چې کوم د ان ډي ایچ او د اف ډي ایچ چې کوم الکترون لاس شيري د بمخ روان دي سایټوکروم په ذریعہ باندې دغه ټیم کې چې کوم د الکترون په وجه باندې کوم انرژي ریلیز کیږي خارجيږي نو هغه موږ سره اي ټي پی جوړي څنګه د اي ډي پی او څه شی د کې فاسفیټ یو ځکه او الټیمیټلی موږ سره څه شی جوړیږي اي ټي پی جوړیږي نو ټول نه سیوا انرژي موږ سره پس کې جوړیږي په الکترون ترانسپورت چین کې جوړیږي د دې نه پس موږ سره ډېر انرژي پس کې جوړیږي د کرب سایکل کې جوړیږي او ټول کم انرژي موږ سره جوړیږي هغه موږ سره پس کې جوړیږي په ګلایکالیز کې جوړیږي ځکه ګلایکالیز موږ ان ایروبیک ریسپیریشن کوم ویل چې دا ان ایروبیک ریسپیریشن او د ایروبیک ریسپیریشن یو څه سیم سټپ دی دا موږ سره د الکترون ترانسپورت چین د کلاس 9 په لیول باندې امید لرم چې پوښي باندې پوښي په امین چې تعالی کمنټ وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته